نن سبا هر سړی پریشانۍ کې دی، د رزق په پریشانۍ کې دی، د کاروبار په پریشانۍ کې دی، د خپل کور د حاصلولو په پریشانۍ کې دی. یا یو سړی وایي چې ما د خپل ګاډۍ، یا یو سړی وایي چې د حرمینو شریفینو زیارت له لاړ شمه، نو هغه دې دا وظیفه باندې تجربه وکړي. په 200% ګارنټۍ سره به دا کس الله رب العزت هغه د حرمینو شریفینو ته بوځي. هغه ته به الله رب العزت خپل کور ورکوي، خپل کاروبار به یې ورکوي، یا بل داسې څه شرعي حاجت یې چې هغه نه پوره کېږي، نو الله رب العزت به د دې وظیفې په برکت سره هغه ورته نصیب کوي. السلام علیکم ورحمة الله وبرکاته. محترمو اوریدونکو، هر چېرته چې الله مخاد آباد روغ جوړ ساته. زه ستاسو د وړاندې یو پیره بیا مخاطب یم. ستاسو دپاره ما ډېره بهترینه او مجربه وظیفه راوړې ده. دې وظیفه کې الله ډېر زیات کمالات ایښي دي. که یو سړی دا وایي چې زما خپل کور نشته، الله ماته خپل کور راکړي، هغه دې دا وظیفه وکړي. که یو سړی دا وایي چې ما له الله رب العزت کاروبار راکړي، هغه دې دا وظیفه وکړي. که یو سړی وایي ما له الله رب العزت خپل ګاډی راکړي، نو هغه دپاره هم دا وظیفه ډېره مجربه ده. یا که یو سړی وایي چې د حرمینو شریفینو ته لاړ شمه، هغه دپاره هم دا وظیفه ډېره مجربه ده. یا دغه رنګې نور څه شرعي حاجات دي، هغه ټولو لپاره الله رب العزت دا وظیفه کې ډېر کمالات ایښي دي او ډېر بهترین رزلټ دی. د دې وظیفې باره کې زه تاسو ته یو واقع ذکر کړمه. هغه واقع د حافظ الحدیث، کوم چې د حدیثو مبارکو حافظ عبدالله درخاستي رحمة الله علیه طرف ته منسوبه ده. واقعه داسې وه چې عبدالله درخاستي رحمة الله علیه دارالعلوم اکوړه خټک حقانیې ته، اکوړې مدرسې ته راغلی و، او مولانا عبدالقیوم حقاني الله دې ژوند کې برکت واچوي، هغه ویلي چې ما د هغه وزټ وکړو په دې دارالعلوم کې وم، ما چې کوم خواته ما به ورته راوستو. نو هغه ته زما د اردو خوښه شو. چې زما د اردو ورته خوښه شو، نو ما ته وویل چې زه ستا سره ځم، ستا مېلمه کېږم. ما ویل چې دا خو زما لپاره ډېره د فخر خبره ده چې دومره لوی عالم هغه زما سره زما کور ته ځي او زما مېلمه کېږي. نو چې کله ما سه لاړی، نو ما ته وایي چې عبدالقیومه ته خپل کور غواړې؟ ما ورته وایي چې ولې نه غواړم. ما ته وایي چې ته رزق کې برکت غواړې؟ ما ورته وایي چې ولې نه غواړم. ما ته وایي چې ته دا وایې چې ستا د قلم چلیږي؟ ما ورته وایي چې ولې نه غواړم. بیا راته وایي چې ته خپل ګاډی غواړې؟ ما وایي چې ولې نه غواړم. بیا راته وایي چې ته حرمینو شریفینو ته تلل غواړې؟ ما وایي چې ولې نه غواړم. ما ته په جواب کې وایي چې کومه د په مانځه کې د مانځه دپاره کوم اودس کېږي، یعنې په اودس کې چردام چې وبارک لی فی رزقي، او په زما په رزق کې برکت واچوه. نو دا دعا وایه، او د دې دعا په مطلب باندې ځان پوه کړه، او وایه مه بلکې غواړه د الله رب العزت نه. نو اوس که یو سړی دی او هغه دا دعا ویل، نو که په باتروم کې دننه بیسن دی او په هغې کې اودس کوي، نو هلته یې دا دعا نه وایي، بل کله چې بهر راوځي بیا دې وایي. او که نه بهر د باتروم نه په څه ځای کې اودس کوي، نو دا دعا دې بهر وایي. چې اودس شروع کړي، بهر دې دا دعا وایي چې اللهم اغفر لی ذنبي ووسع لی فی داری وبارک لی فی رزقي.
دا دعا دې بار بار وایي، نو الله رب العزت ورته خپل کور، خپل کاروبار، خپل ګاډی او دغې سره د حرمینو شریفینو زیارت هم نصیبي. بیا ابنالقیم حقاني رحمت الله علیه فرمایي چې ما کله دا دعا شروع کړه په دغه طریقې سره، نو زما 36 ورځې نوې شوې، 36 ورځې وشوې چې زه حرمینو شریفینو ته لاړم. او ما ته عبدالله درخواست رحمت الله علیه فرمایل چې ته 40 ورځو کې به دننه حرمینو شریفینو ته ځې، هم هغه شانتې کې وشو. بیا بل یو کس په دې باندې تجربه کړې وه، هغه په هغه کال باندې حج ته لاړو. بیا بل یو کس په دې باندې تجربه وکړه، نو هغه په هغه کال باندې حج ته لاړو. نو ډېره مجربه هغه وظیفه ده، نو تاسو ټول له دې اهتمام وکئ. الله رب العزت به حرمینو شریفینو زیارت نصیب کړي، خپل کور، خپل ګاډی، خپل کاروبار هغه به درکړي الله انشاء الله العزیز.